2008 نه ما د پراپرټۍ بزنس شروع کو خو هغه هم داسې شروع کو چې ما خلک وکتل چې څوک پلاټ ورکوي بیا نه ورکوي بیا مسله مسایل پکې راشي نو ما د 2008 نه ځمکې اغستل شروع کړه نو هغه ما تقریبا د 2020 پورې هغه ځمکې خپلې چې کم ځای کې وي نو هغه کم ځای کې دي لومبۍ ځمکه چې ده په چراټ روډ باندې دا یونیورسټي مارټون هم پې جوړ کړو دویمه ځمکه چې ده د خټک سیټي زاخیل پګبي سره په جي ټي روډ باندې نو په هغې باندې موږ خټک سیټي جوړه کړه درېیمه چې ده نو موږ د لزاک روډ باندې گرین ہوم په نامه باندې یو پراجیکټ لانچ کړو بلکې موږ دا پراجیکټ یې لانچ کړي دی له یونیسي واغسته دې باندې هم ډېرې جوړې کړي دې کې سم مسله مسایل و هغه هم حل کړه اوس په 2022 او 23 کې موږ دا لانچ کړه یونیسي ما په 2016 کې اغستې ده خو لانچ کول یې ځکه نه چې یاره موږ وایي چې څه مسله مسایل چې دا انشاءالله الله تعالی کلیر کړي نو بیا به موږ کار شروع کوو نو دا موږ داسې پراپر پکې کار یا داسې یو سیسټم موږ ځکه نه لانچ کولو چې کم د ځمکو مسایل هغه ختمېدو طرف ته نو هغې کې موږ دا 10 کاله په هغې کې تېر کړه هغه هم انشاءالله ټول حل کړه اوس پکې کورونه شروع دي په خټک سیټي کې هم په گرین ہوم کې هم او چراټ روډ یونیورسټي مارټون کې هم ټولو کې کورونه شروع دي ترقیاتي کار پکې شروع دی دا موقع باندې خلک کتې شي دا کم از کم 2 لک کنال پورې ځمکه ده او دې کې دا یوازې ټاونشپ نه دی دا به جوړېږي دې کې یو سیټي چې کم پېښور ټو جوړېږي موږ ته مخامخ د پی ایچ ای والا نو هغې ته آمنے سامنے موږ پراته یو موږ صرف دا پراجیکټ یو په جي ټي روډ لګولی دی یو په چراټ روډ لګولی دی نو دا دواړه پراجیکټ چې خپلو کې یو کې نو دا تقریبا 2 لک کنال ځمکه راځي نو دا چې ټول آبادیږي مارټون او د خټک سیټي او د گرین ہوم مین آفس ډینس کې دی ټي ایف 158 دا ډین سنټر صدر پېښور شهر صدر ډین سنټر دې کې دی ټي ایف 158 زموږ د آفس نمبر دی په دې کې موږ سره تقریبا کم از کم 300 کسان په سیډونو باندې او په مین آفس کې موږ سره سیلمینان دي اکاؤنٹ والے دي پورا عمله در سره نو شکر الحمدلله موږ په دې باندې الله نه رضا یو چې موږ پوره کې پی کې ته یو روزګار ورکو دغسې په اسلام آباد سی ډي اے کې زما شکر الحمدلله په دې ټایم ما تقریبا 200-300 پلاټونه خپل دغه کې واغوستل په سی ډي اے کې چې کوم اوس نوې سیکټرې کولاویږي هغې کې سی 15 سی 16 داسې نورې سیکټرې دي دغسې پی ایچ ای کې چې کوم دی دلته کې زه خپل ځمکه ورکوم اوس آئی کې زما کم از کم 500-600 پلاټونه زما خپل پکې 1/4 کې مونږ راکړي نو هغې دپاره ما خپل ځمکه اوس دغه کړه چې ورکړه چې یاره انشاءالله زما خبره ورسره اګریمنټ به وشي په دې میاشت کې به هغه پراجیکټ هم راته ریلیز شي نو دا مونږ کوو صرف د خدمت په نیت باندې چې دې کې کم زموږ ملګري دي چې د هغې انویسټمنټ کوي چې هغې ته فایده میلو شي او زمونږ ورسره عوامو ته فایده میلو شي کم چې مونږ سره عوام دي انویسټمنټ کوي هغه ځي مثال کا دي ځنه پنجاب ته ځي سند ته ځي بل صوبې ته ځي نو د خپل صوبه کې د کار کوي د خپل صوبه کې زمونږ دا خیال دی چې مونږ ولا ښه اعتمادي پراجیکټ ښه پراجیکټ د ټولو نه غټ پراجیکټ دا تقریبا 2 لک کنال باندې د خټک سیټي او یونیورسټي مارټون جوړېږي گرین ہوم چې دی د لزاک روډ باندې دام یو مشهور ځای دی اتیا سل پوره پکې جوړ دي الریډي خو حکومت ډېر غټ کارونه کوي موږ داسې واړه کارونه کوو خو هغې کې موږ سره ډېر خلک په روزګاري کافي خلک په روزګاري نو موږ انشاءالله شکر الحمدلله زما تاسو ته به پته وي په کرونا کې په نوښار کې چې کوم خدمات موږ کړي دي اوس شکر الحمدلله زما په کلي کې مدرسه شته 300-400 ماشومان موږ سره سبق وایي الریډي هغه زه په خپله کوم دغسې جوماتونو کارونه کوم په هر ځای کې چې خیر ښېګړې کار د ټولو نه مخکې کوو او د مزدورۍ دپاره هم د پیسې ګټلو دپاره تجارت دپاره خپل هم یو سیسټم جوړو بل ته هم جوړو یو لار ورکوو هر سړي ته چې بھئی راځه روزګار کوه او حلال روزګار کوه د حلال روزګار دپاره لږ زړه غواړي او ګردي غواړي او طاقت غواړي خو کم از کم د حکومت سپورټ غواړي دا علم دا دی چې دا یو ټاونشپ نه دی دا یو سیټي ده او دې سیټي کې به دننه کاروبار هم کې او دننه به پاتې کېږي بلې ښاري ته به نه ځي دې کې به خپل دومره تاله سهولتونه درکوي او دومره تجارتي مرکز به ورکوو چې دې کې به هر قسم شی
د سبزی منډۍ نه والا تر دغه پورې د کپړې بازار پورې د هر قسم بازار پورې بیا ډاکټري کالج یونیورسيټي دا هر یو شی موجوده پکې اوس هلته کې سرکار یونیورسيټي جوړې کړې دي بلکې سرکار یو خار شروع کړی دی د هغې سره موږ هم دا شروع کړی خټک سټي سره کنې کېږي که نه دا دواړه دی کې دننه به دا جي ټي روډ او چراټ روډ دا دواړه به کنې کېږي نو دا خاریه به ټوله یوه کېږي یوه خاریه به دا بلکې ټاونشپ نه دا یو سیټي ده یو خاریه ده نو دې سره انډسټري خواته جوړه شوې ده انډسټري ایریا شته دی دغسې یونیورسټي ورسره شته دی پېښور انجینرینګ یونیورسټي ده هغه طرف ته پېښور یونیورسټي ده دا کیمپس 2 دي کوم چې دلته کیمپونه دي د دې کیمپس 2 چې کوم دی پېښور یونیورسټي هغه موږ سره په انور خاطه پروت دی او دا بل موږ سره په قبله باندې پروت دی انجینرینګ کیمپس 2 چې دی دغسې ورسره چې کوم اوس نوې خاریې دوه درې را روانې دي نو دا دغه ځای کې پېښور 2 جوړ شو نو را روان وخت لپاره موږ دا ګورو چې د دې زموږ سره چې کم خلک دي کې انویسټمنټ کوي یا کم خلک دي کې پاتې کېدل غواړي روزګار کول غواړي نو انشاءالله هغه خوشحاله دا د الله تعالی نه زموږ امید دی او زموږ مشن هم دا دی یو داسې یو ویژن دی چې هغې کې موږ دا سوچ کوو چې د خلکو سره که موږ نه یو چې زموږ هغه نوم یادېږي د دې دپاره هغه سوچ کوو نو انشاءالله موږ کې پي کې ته یو غټ پراجیکټ ورکړی دی باقي کار د زموږ د عوامو دغه دی د الله تعالی دی او بس بیا وروستو انشاءالله موږ په دې خلکو هم دا بروسه ده چې انشاءالله هر سړی به راځي پکې انویسټمنټ به کوي او کاروبار به کوي او خوشحال وي او الله دې خوشحاله او آباد ساتي